أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. سورة التوبة بحث نمبر آیت. په دې بحث نمبر آیت کې د منافقینو دنیاوي حال ذکر کیږي چې په دنیا کې دوی په حال په څه پوزیشن کې څه کوي او دې پسې متصل لمر نه بعد دوی حکم ذکر کیږي چې د الله تعالی باندې ځمانه دوی څه حکم دې سبو سره کیږي. نو الله تعالی وایي فليضحكوا قليلا دوی دې وخاندي په دنیا کې لګ دنیاوي خندای لګه د عمرونه د دنیا عمر دومره نه مرګ به هر چا باندې راضي او د دنیا عمر معمولی شیز دی. نو په دې منافقینو هم مرګ یقین راضي نو دوی چې څومره خاندي د خندای لګه ده. وليبكوا كثيرا او بیا دې وجاړي ډېر د مرګ نه بعد به ډېر وجاړي. د دې مطلب دا ده چې د مرګ پسې متصل د دوی عذابونو سلسله شروع کیږي. قبر چې کوم د آخرت د احوالو نه اولنې مقدمات دي نو مرګ نه وروسته مسلسل دغه مقدمات شروع شي. دا د قیامت پورې جاري او قیامت چې کله شروع شي بیا حساب کتاب کې دوی حال بیخي واضح د جهنم ته غورځيږي. نو سا ورکول او دا غینه بعد به دي خوشحالي چرته هم پستر ګونه یعنی مسلسل به جړه ده. نو الله تعالی دوی ته وایي چې تاسو وخاندئ په دنیا کې لکه د دنیاوي حالات شو. وليبكوا كثيرا او دی به وجه ډېر زیات دای بدل شو. جزاء بما كانوا يكسبون دا بدل د حق د چوي کوي. د منافقت کم طریقې کار کوي نو دغه منافقت په فاټونو دغه سزا ده. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرج معي أبدا ولن تقاتل معي عدوا. دي آیات کې هم منافقین مبارکی دنیاوی حکم ذکر کی. حکم دا ذکر کیږي چې منافقین په الحال د مجاهدین د لسن خارج شو. که په آینده وختونو کې داسې موقع راتله مسلمانانو ته حکم د تاسو به داسې خلک ځان سره په صفونو کې نه پرېږدئ او قطعا د بل جهاد اجازه چې ورنکړي. د اکثر مفسرینو رای دا ده چې دا منافقینو دنیاوي سزا ذکر کیږي. اگر چې یو قول پکې دا هم دی چې د اوسه پورې د مسلسل منافقات او د دورنګۍ او د غدارۍ نه معلومیږي چې په آینده وختونو کې هم دوی ایمان نه راوړي نو لہذا که دوی جهاد دپاره د تلو اجازه هم غواړي نو دا بیا چل جوړ کړی الله تعالی رضا پکې نه او چې کله چل جوړ کړی د بیا دوی دا تک د مصیبت نه خالي نه لہذا چرته چې هم پرې نه دی. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي فإن رجعك الله کأته الله تعالی واپس کړی الی طائفة منهم یو ډلې تر دوی نه تبوک د جنگ نه کور ته راغلی یو ډلې سره میلاو شو. فاستأذنوک او هغې بیا اجازت وغوښتستانه للخروج دپاره د وتلو د بلې غذا دپاره اجازتونه غوښتل چې موږ د سره ځو. فقلت ورته ووایه لن تخرج معي تاسو به نه وځئ زما سره ابدا د همیشه دپاره چېرته چې هم زما سره بل جهاد کې سوا نه لري. ولن تقاتلوا او تاسو جنگ مه کوئ معي زما په ملګرتیا کې عدوونه دشمن سره چې کله زه موجود یم زه جنګ کوم نو زما ملګرتیا کې تاسو دشمن سره جنګ کوئ اس کره هم انکم یقینا تاسو رضیتم راضي شوي یئ بالقعود په کېناستلو سره اول مرة په اول ځل باندې تبوک په جنګ کې په اول ځل راونه وتلی اوس په الحال که بل جنګ دپاره راوځئ نو هم مه راوځئ. فقعدوا نه کښېنئ مع الخالفین د وروسته خلکو سره چې کوم وروسته پاتې کېږي هغې سره تاسو هم پاتې شئ. نو د دې آیت حاصل دا شو چې د منافقین د مسلمانانو د مجاهدینو د لیس نه ووتل آینده کې مستقیل به دوی بهر شمارېږي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي ولا تصلي على احد منهم ته به لمونځ د جنازې نه کوې په دوی باندې په یو کس د دوی باندې ماته ابدا چې دا مړ شي د همیشه دپاره چې کم کس هم ته مړ کېده جنازې لمونځ په دې خلکو باندې نه کوئ چې د هغې منافقت نه واضح شوي چې دوی ایمان نه لري هسې د مسلمانانو لباس یې به ځان راچولی دی او دغه علامات پکې څرګند شي چې کوم دلته کې وړاندې ذکر شو. ولا تقم على قبره ته به نه ودرېږي د په قبر باندې انهم كفروا بالله ورسوله یقینا دوی کفر کړل د الله تعالی او د هغه رسول باندې وما تو دوی مړه شوي دي وهم فاسقون او دوی په حالت د نافرمانی کې دي.
دا آیات چې کوم دی د اکثر علماو رای دا د عبد الله ابن ابي ابن سلول په حق نازل شوی و. شان نزول دا د مرګ واقعا ده او حکم عام دی رټول منافقینو لپاره دی. عبد الله ابن ابي ابن سلول چې د رئیس المنافقین هم ویل کېدو او د نبی علیہ السلام ازلی دشمن د نبی علیہ السلام سره دشمنی په سبا باندې و، حالان کې د منځونو کې بشری کېدو، په ځینو جنگونو کې به حصہ اخیستله، په مسلمانانو په شوراګانو کې به کېناستو او تاریخ دا هم نقل کړی دی چې د جمعې په ورځ باندې یو ورځ د نبی علیہ السلام په خوا کې ناستو، د محراب په خوا کې نبی علیہ السلام د جمعې خطبه ورکوله. نو د خطبې په منځ کې د عبد الله ابن ابي ابن سلول پاسېدو او د نبی علیہ السلام په اوږه مبارکه باندې لاس کې خو د خلکو ته اعلان وکړ، خلکو ګورئ ما ته وکړئ. نبی علیہ السلام لږ خاموش شو، خلکو ته ویل دا یا ساتئ دا کم کس چې په دې منبر باندې ناست دی خبرې کوي دا ګورئ عام سړی نه دی، ښه د دواړو جهانونو سردار دی، د الله تعالی پیغمبر دی، خبرې په غور باندې واورئ. دومره ښایسته الفاظ په ښایسته انداز باندې دی د څه دپاره ویل چې خلکو ګمان نه شي چې د عبدالله ابن ابي ابن سلول د نبي علیه السلام خاص کس دی، نو مسلمانانو په معاملې به ښه اعتماد پیدا شي. نو د دې نه ډېر سبقونه اخیستلی کېږي چې په ځینو خبرو په ځینو چالاکو باندې به چا غولېږي نه، تاسو پورې د انسان پوره بنیاد معلوم کړی نه وي، دغه اخلاص هم چې کړی نه وي. اوس دا ده چې دا د نبي علیه السلام ازلي دشمن و، ښکاره باندې مسلمانو او پټ دشمني وه. د نبي علیه السلام پیغمبرۍ باندې اعتراض نه و، په دې خبره کې اتفاق دی چې په پیغمبرۍ باندې اعتراض نه دی کړی، نه دی ویلي ته پیغمبر نه یې، چېرته هم د اظهار نه دی کړی. د ده اعتراض په قرآن باندې چېرته کې نه دی ثابت شوی. لیکن د ده مسله داسې وه چې عبدالله ابن ابي په مدینه منوره کې اوسېدو او دا یو تعلیم یافته هم و، ډېر چالاک او هوښیار سړی به هم معلومېدو، خلک ترې متاثر وو. د نبي علیه السلام د هجرت نه وړاندې د مدینې خلک په دې خبره باندې متفق شو چې موږ له یو مشر او رهبر پکار دی، بغیر د مشرۍ نه ژوند تېرول دا خساره او تاواني، لهذا د مدینې مشر به عبدالله ابن ابي ابن سلول شي. په دې باندې مشوره او اتفاق وشو، خو باقاعده د سره لابیات شوی نه و او د ده رامشتري اعلان شوي نه وه، لیکن خبره په دې باندې متفقه شوې وه چې په دې کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره مدینې منورې ته هجرت وکړو راورسېدو. کله چې د مدینې مسلمانانو نبي علیه السلام ولیدو، دغه اخلاق یې ولیدو، د هغه کمالات یې ولیدو، د هغه د شاګردانو خویونه او صفتونه او بهادریان یې ولیدلې، د هغې هوښیارتیا او اخلاص یې ولیدو، نو بیا ښکاره خبره وه چې جاب عبدالله ابن ابي باندې څه کول چې نبي علیه السلام موجود و. خلکو د عبدالله ابن ابي په مشرۍ باندې ځان استغلی کړو چې اوس دې ته ضرورت پاتې نه دی، چې کله د الله تعالی پیغمبر موجود دی، دواړو جهانونو سردار، نو د هغې په مقابل کې د عبدالله ابن ابي خو سیاست شته نه سړی به ده، خو عام سړی دی. خلکو عبدالله ابن ابي په ځای باندې پرېښود او نبي علیه السلام ته یې خپل رهبر خپل مشر ووایو او نبي علیه السلام پسې د مدني خلک ورپسې شو. عبدالله ابن ابي د مرګ د وخت پورې نبي علیه السلام ته دا غوسه نه ختمېدله چې یاره که ته دې مدینې منورې ته نه وې راغلی، زما تیاره مشري وه خو ستا د لاسه خرابه شوه او اوس زه مشر نه یم. نو دا مشري دا یو ځان له نشه ده، یو ځان له جراثیم دی. کله چې دې سره دیني تعلیمات یو ځای کړي نو دا د بیا قوم د خدمت دپاره استعمالېږي دغه مشري، او چې کله د دیني تعلیمات او د دیني رهنمایي دې لرې کړي نو دغه انسان بیا دغه خپله رهبري او مشري د دنیا د راجمع کولو د عزت د ګټلو ذریعه ګرځوي او د خلکو غم ورسره نه وي. نو عبدالله ابن ابي چې د نبي علیه السلام په محفل کې پاتې کېږي، د صحابه کرامو سره اوسېږي، مدینه منوره چې کوم د اسلام مرکز دی په دې کې پاتې کېږي، لیکن د مشرۍ هغه نشي دی دومره لیونی کو چې خاتمه یې هم په کفر باندې وشوه او د اسلام سخت ازلي دشمن پاتې شو. عبدالله ابن ابي چې کله مدینه منوره کې اوسېده د مسلمانانو سره ځان مسلمان ښودو، کلمه به یې ویله، لمونځ به یې کاو، روجې به یې نیولې، ټولو احکامو باندې مې عمل کاو، لیکن د نظام او د نبي علیه السلام د مشرۍ سخت دشمن و. نو چې کله د بدر جنگ وشو، د بدر په جنگ کې عباس رضی الله عنه دغه ټیم گرفتار شو، جنگ کې جنگ نه راغلی د قریشو سره د کافرانو په سب کې. نبي علیه السلام چې کله جیل ته راغی او په جیل کې د قیدیان یې ولیدل نو خپل درې به کې هم ولیده چې ناست دی، لنګ یې وال دی او کمیس یې نشته. نبي علیه السلام اعلان وکړ چې ټولو قیدیانو ته جامې برابر کړي. نو چې کله دله کمیس راوړی شو نو په ده باندې د چا کمیس نه برابرې، د عبدالله د عباس رضی الله عنه ډېر لوړ سړی و، نو چا جامې پرې نه برابرېدلې. نو په دې ټایم کې عبدالله ابن ابي ابن سلول دا هم په قد کې ډېر لوړ و، د خپل کمیس راوړه زما دا کمیس ورته واغونده، دا صحیح دی، دا پرې نه برابر دی، او واقع چې هم دا پرې برابر و ځکه دی هم لوړ و.
د دې واقعې نه وروسته نبي علیه السلام سره اگر چې د کفر بیخي واضح معلوم، لیکن نبی علیه السلام عادت دا و چې د هېڅ چا احسان په ځان باندې پاتې کاوه، نو د هغې بدله به پوره ورکوله، چونکې دا خو کافر و. نو په دې وجه باندې دا احسان نبی علیه السلام ته یاد. دویم د عبدالله ابن ابی زوی چې کوم دی، نو عبدالله یو لوی صحابي تر شوی دی او ډېر معزز، په اخلاص او د ایمان نه ډک، په ایمان باندې خاتمه شوی دی او وفات شوی دی. او د نبی علیه السلام د دې عبدالله ډېر قدر به کوه، ډېر عزت به یې کوه. دا یو مخلص صحابي و او د دې منافق زوی و. نو چې کله دا عبدالله ابن ابی وفات شو، زوی راغی او نبی علیه السلام ته یو څو پیشکش وکړو. یو دا دی چې د خپل کمیس ویل مال راکړه چې زه دې کفن کې د خپل پلار ته ور واغوندم د برکت لپاره چې ده ته عذاب نه وي. دویمه خبره دا ده چې جنازې مونځ به همته کړي، ځکه دې زوی ته همداسې معلومات څه حده پورې وو چې زما د پلار حرکتونه د نبي علیه السلام خوښ نه وو، کېدای شي جنازې ته رانه شي. نبي علیه السلام د ده پیشکش قبول کړو او ورته یې ویل صحیح ده، کمیس یې وله هم ورکړو او جنازې مانځه دپاره په خپله باندې لاړو. کله جنازې ته ورسېدو نو د صحیحینو روایاتو کې دا دی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی ولیدو، نبی علیه السلام یې ولیدو، پسې ورغی د څادر د ګوټ نه یې ونیو او څادر یې راښکو د ورته یې ویلې چې د الله پیغمبر دا سړی خو منافق و، دا خو مسلمان نه و او ته به د باندې جنازه کې او د دې جنازې نه خو ته منې شوی. نبی علیه السلام ورته ویل څنګه مخکې تر شوي دي، تاسو به د یو لږ وړاندیني سبقونو کې ولیدل چې استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. که دې خلکو له بخانه غواړي او که نه غواړي، که دې له دعاګانې ته اویا پیرې ول استغفار او بخښنه وغواړي، هم الله تعالی یې معاف کوي نه. چې نه معاف کوي نو سره جنازه هسې به ولاړې، نو جنازه خو کېږي نه، ته سړی خو بخلی کېږي نه. نو چې کله د آیات عمر فاروق رضی الله عنه په دلیل کې پیش کو، نبی علیه السلام ورته ویل د دې آیات دغه مطلب نه دی. آیات ظاهري مطلب دا دی چې د کافر د داسې خلکو دپاره بخښنه غوښتل فایده نه کوي، که بخښنه ورله غواړي که نه غواړي، بخښنه غوښتل له یو شان ته کېدي، فایده نه کوي. نو فایده نه کول د دې خبرې دلیل نشته چې حرام شوه، ناجایز شوه. لہذا ما ته الله اختیار راکړه که بخښنه ورله غواړم که نه غواړم، البته زما په بخښلو باندې زما په جنازه باندې د بخښلی کېږي نه، لیکن جنازه کول نه کول په دې کې زه ما سره اختیار الله تعالی راکړی دی، ګناهګارۍ کوم پرې نه، داسې مطلب یې شو. د نبی علیه السلام د دې تشریح نه معلومیږي دا چې د دې آیات مطلب چې استغفر لهم او لا تستغفر لهم، د دې مطلب د سورۃ بقره د هغه آیات په شان ته کې دی چې سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. کله دا کافران د الله د زامنو یری ام او که نه یری هم دوه یو شان ته کې دي. نو د دې آیات خدا معنی نه چې کافرانو ته دعوت نه ورکړي، ځکه چې يرول نه يرول یو شان ته کې دي، نو بس دعوت ورکول حرام شو. دا مطلب خو نه دی د آیات، مطلب دا دعوت ورکول د ځګنو کې فائدہ نه کوي. اگر چې نور روایتونه صریح روایتونه د بیا هم تایید کیږي چې دعوت ورکول د بیخي پکار دي. نو دې ځکه کې د دې آیات مطلب نبی علیہ السلام عمر فاروق رضی الله عنه ته خو چې په دې کې د حرمت خبره نشته، بلکې د فائدې او د نه فائدې خبره ده. جلد کې دغه بخل فائدہ کوي کنه کوي، نو آیات نه معلومه شو چې خلکو ته بخنه او دعاګانې فائدہ نه کوي، اسی په دعاګانې کې فائدہ نه کوي. خدا معنی نه چې ګناګار د دې نه مخکې بحث یو آیات کې داسې وحی نه راغلی چې منافق سړی له جنازې مونځ نه کوي، دا پکې نه راغلی. نبی علیہ السلام په جنازې په منځ باندې ودرېدو او د عبد الله ابن ابی ابن سلول جنازه یې وکړه. د دې نه وروسته د آیات مبارک نازل شو چې ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. تبه موږ د جنازې نه کې په یو کس د دوی نه چې مړ شي د همیشه دپاره، او نه به هغه په قبر باندې ودرېږي، ځکه دا خلک کفر یې کړی د الله په رسول باندې او د نافرمانۍ په حالت کې مړه شوي دي. د دې آیت د نازلېدو نه وروسته او د عبدالله ابن ابی ابن سلول د دې واقعې نه بعد نبی علیه السلام چېرته هم د منافق جنازه بیا نه ده کړې او جنازې یې پرېښودې. دې ځای کې یو څو مسلې دي. اولنۍ مسله دا ده چې یاره عمر فاروق رضی الله عنه د کوم ځای نه معلوم کړي وه چې نبي علیه السلام ته جنازه مه کوه، حرامه ده. نو عمر فاروق رضی الله عنه موږ ویل چې د دې آیات نه اندازه لګولې وه چې د داسې خلکو دپاره بخښنه غوښتل هغه حرام نه ویله. عمر فاروق رضی الله عنه هم مطلب دا و چې حرامه نه ده، لیکن فایده یې نشته، عبث کار دی او عبث کار د یو پیغمبر سره ډېر مناسب نه ده چې وکړي داسې کار چې فایدې نه وي، مناسب نه دی. او د عام مؤمن دپاره دا حکم ده چې مؤمن مسلمان په داسې کارونو کې نه مصرفه کېږي چې هغې نه دنیاوي فایده او نه اخروي فایده، هېڅ څه فایده هم نه وي. لکه کرکټ میچونه او دا شان دغه شیدونه پسې ګرځېدل،
او نور داسې فضولیات د هیڅ حقیقت نشته، هیڅ نه د دنیا فایده شته نه د آخرت. البته وخت ضایع کول وخت ضایع کول هم ځان له ګناه ده، د ځان له یو لوی نعمت دی. لیکن د نبی دا د عمر فاروق رضی الله عنه د آیت نه اندازه لګولې و چې کني د دې د عمل عبث حرام نه عبث. لیکن نبی علیہ السلام په دې کې ډېرې فائدې لیدلې وي. هغه فائدې مخې ته وي. یو فائدہ دا و چې د ابی ابن سلول احسان په نبی علیہ السلام پاتې و، هغه د کمیس ورکول نو هغه ورله ورکړو. دویم عبد الله چې د زویر د مسلمانو او د هغه خوشاله ساتل او د هغه تساریو د هغه اطمینان نبی علیہ السلام پر ذمہواری ګڼله چې زمانه ناراضه نشي. دویم فائدې دا شوه. نو هلته کار کې نوره فائده نشته، نو دا فائده خو پکې شته دی چې د غزوې بیا راضي شي. درېیمه دا ده چې د ډېرو علاماتو نه پته لګېده چې که دا جنازه پې وکړی شي، دا کمیس وکړی شي، نو ډېر خلک به مسلمانان هم شي. هم د سیرت کتابونو اکثر دا واقعه د مستندو تاریخونو څخه نقل کړې ده چې د دې جنازې نه وروسته او د دې واقعې نه بعد په خزرجو کې د عبدالله ابن ابی په قبیله کې تقریبا 3000 خلک مسلمانان شوي دي. او ځینو روایاتو د 1000 پورې لیکلي ده چې 1000 نارینه په دې کې مسلمانان شو، د اسلام نه متاثر شو. دا فائدہ نبی علیہ السلام مخې ته وه. نو د دې فائدې په خاطر باندې نبی علیہ السلام جنازه وکړه. نو یو داسې عمل چې ظاهري که فائدې نه معلومیږي لیکن شاته فائدہ موجوده وي، نو پکار ده چې د وروستنو فائدو لحاظ وساتلی شي. لیکن په دې کې کمزوري دا پاتې شو چې د دې عمل نه وروسته اگر چې دا خلک مسلمان شو، لیکن نقصان یې دا شو چې د عامو خلکو نظر دا شو چې یار د نبی علیہ السلام په نظر کې منافق او د مؤمن فرق نشته، دواړه به یو تله باندې تللی کېږي. اگر منافق لم جنازه کوي، ښه همدردي ورسره کوي، قبر ته ځان رسوي، او د مؤمن هم دغه شان دغه حال نو معلومیږي دا نبی علیہ السلام په نظر کې منافق او مؤمن داسې خاص فرق نه لري. دا یو شی دی لکه څنګه چې د مغربي طرز جمهوریت انداز دی، دغه شان د کې د عامو خلکو فکر جوړېدلو امکان او دغه اسلام ته یو لوی ضرر او مصیبت هم جوړېدی شو. الله تعالی دغه ضرر مصیبت د بکولو په خاطر باندې نبی علیہ السلام ته قطعي حکم وکړو چې د دې نه وروسته به ته جنازې لمونځ په داسې خلکو باندې نه کړي. خو دې واقع کې نبی علیہ السلام باقاعده د ټولو حالاتو کې حاضر شو. تاسو ولیدو په دې باندې هدایي تفسیري او مسله ذکر کړې ده. هدایه چې کوم ده نو دا په اجتهادیاتو کې 1 نمبر کتاب دی. قرآن نه وروسته په منصوصاتو کې بخاري دی د اکثر علماو په نسبت، اگر چې د مسلم شریف اقوال پکې شته، او په اجتهادیاتو کې چې کوم دی نو په 1 نمبر باندې دا هدایه ده. یعنی داسې مستند کتاب، بهترین کتاب، تفصیلی کتاب په اجتهادیاتو کې تر اوسه پورې نه چا لیکلی دی او نه چاته زده دی. نو دا په اجتهادیاتو کې په 1 نمبر باندې ده. په هدایه کې دا مسله ده چې کافر قبر ته تلل د تعظیم دپاره د هغې په رسمونو کې شریک کېدل شرعا ناجایز دي. د دې آیت نه معلومه شوه. لیکن که یو سړی یو کس داسې مړ شي چې کافر وي، نو د خپلوان وارثان مسلمانان دي په بل علاقه کې دي، او دغه کافر په خپله معنی وارثان نشته، په بل ځای کې مړ دی وارثان یې نشته، نو دا مسلمان تلی شي او دغه خپل وارث خپل رشتہ دار چې کافر دی دغه سړی چې کوم دی نو په غیر مسنون طریقه باندې مسنون طریقه باندې نه دل یو ډول کنهستی شي، یو جواره کان د واقع کې خښولی شي، دا جایز دی. او په دې کې دا د دې آیات مخالف نه دی چې ولا تقوم علی قبره، چې ته به په قبر باندې نه ودرېږي، قبر ته به نه ورځې، وایي د دې خلاف نه دی. ځکه چې عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق وو، لیکن دغه اغراض او مقاصدو لپاره نبی علیہ السلام لاړ. نو اوس دا مسنون طریقه باندې به نه دفن کړي. ولې؟ ځکه به نه دفن کړي چې مسنون طریقه باندې دفن کول دا شان د مسلمان دی، د مسلمان احترام اعزاز ډېر لوی دی. نو پکار ده چې قبر هم په شرعي طریقه باندې جوړ شوی، دغه شان ده کې دنه په قبر کې هم په سنت طریقه باندې په ښې طرف باندې واړولی شي. دغه شان ده کې مناسبه ده د مسلمان د شان سره چې هغې ته اول یو سره بل سره ته د بقرې اولني او اخرني آیاتونو تلاوت هم وشي، د مسلمان د شان سره مناسبه ده. کفانې په شرعي طریقه باندې، غسل یې په شرعي طریقه باندې، خو د کفارو دا خبرې نشته دی، هغه به صرف راواري د یو عام مرداري په شان ته کې به ښخ کړي، دا د مسنون طریقې ته به نه اړوي. دا د هدایې یو مضمون یو مسله وه چې په دې متعلق ذکر شوه. الله تعالی وجه ذکر کوي چې انهم کفروا بالله ورسوله، یقینا دوی کفر کړل په الله تعالی او د هغه پر رسول باندې. اگر که ظاهر اقرار نه دی کړی، لیکن د دوی عمل ثابت کړی دی چې دوی د رسول او د الله مخالف دي.
اگر چې په کار باندې د خلک مسلمانانو وو د مسلمانۍ دعوی لرلې لیکن عقیده او د عمل په اعتبار سره بیا ثابت شو چې خلک څه چې وایي دغه سې کوي نه وما تو دوی مړه شو وهم فاسقون دوی نافرمان